د ابراهیم علیه السلام واقعا شروع چې ابراهیم علیه السلام د نمرود دربار ته عدالت ته رالی هغوی ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بالهتنا آیا تا دا کار کړی دی زموږ د خدایانو سره ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل بلکې کړی دی دا کار د غټ بت مشر چې کوم د دوی نه دی کچرې انکانو ینطقون کچرې دوی خبرې کولی شي کچرې دا غټ بت خبرې کولی شي تپوس دې وکړئ چې دا کار کړی دی که نه دوی دا سوچ وکړو چې دا خبره خو صحیح ده وروسته بیا ابراهیم علیه السلام باندې دا خبره ثابت شو او دوی ته پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام دا کار کړی دی ابراهیم علیه السلام یې گرفتار کړو او قرآن کې الله فرمایي دوی وی حرقوا وانصروا الهتکم ابراهیم علیه السلام وسوځوئ یعنې سوځولو دپاره خشاک راجمع کوي امداد وغواړئ مدد وغواړئ په خپل خدایانو باندې او د یو میاشته پورې تقریبا خشاک راجمع کېده د ابراهیم علیه السلام دپاره یو کولاو میدان کې او تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی داسې بوډایګانې چې هغوی به ملا هم نشوه نیغولی ملا به یې ټیټه وړه هغوی هم خشاک راوړی و د ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره او چا چې بس چا څه کار نه کېدو منښته یاره بیماري ده که روغ شومه د به دونه ګېډې راوړمه دغې اور د سیزلو دپاره د ابراهیم علیه السلام دپاره یا څوک به وفات کېده هغوی به وصیتونه کوله چې زموږ د وفات نه پس د مرګ نه پس به دومره خشاک و دومره ګېډې او لرګي دا به راوړئ دغې کولاو میدان ته ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره او چې کله خشاک جمع کړی شو یو میاشته پورې بیا اور بل کړی شو هر طرفه اور بل کړی شو او یو هفته پورې اور بلېدو دومره اور بلېدو 2 میله فاصله باندې به مرغۍ پر نه شو وهلې دغه وزرې به سوځېدې مرغۍ به سوځېده هغه به اور ته راولېده 2 میله باندې او چې کله دا اور بل شو دوی سوچ وکړو چې یاره د ابراهیم علیه السلام به څنګه ورچو شیطان ابلیس دغه ټیم کې انساني شکل کې رالی او منجنیق دا طریقې ورته وښودلې چې منجنیق به جوړ کړي چې پای کې به ابراهیم علیه السلام هغه وتړلی شي او بیا به اور ته غذار کړی شي او دا انجینر نو ذکر کړی چې کوم ته دا طریقه ښودلې وه د منجنیق دا دې تفسیر ذخیرة الجنان هی زن نوم ذکر کړی په ها سره هی زن یا هی رن نوم هغه ذکر کړی دی چې دغه سړی و او بیا ذکر کړی دی چې د اور چې کله بل کړی شو نو دغه کربوړی ورته ذکر کړی دی بل تفسیر ذخیرة الجنان ورته چفکلي ذکر کړی چمچکی چې کوم کورونو کې ده یا کربوړی دا دواړه د یو نسل نه دی یو هغه نسل نه دی چې دی به پوکې ورکولو د اور به یې سیوا کولو او دغه بلبل ذکر کوي یا تورانه که چې دی به پوکې ورکو چې دا اور هغه بل کړی شي زما پیسه نه کېږي لیکن د دې په دې اور مړ کولو کې زما حصه راشي ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته ګزارېدو نو فرشتې راغلې د غر فرشته راله د هوا والا فرشته را باران والا راله چې یاره موږ ستا مدد وکړو د الله طرفه راغلي یو او کچري نو الله ابراهیم علیه السلام ته وفرمیل علمه بحالي زما علم هغه الله تعالی ته معلوم دی او زه سوال نه سیم سوال کولو نه هغه غنیمه کله چې ابراهیم علیه السلام په قید کې دوی نیوړی نو ابراهیم علیه السلام به دا دعا وی لا اله الا انت سبحانک دغه دعا به ابراهیم علیه السلام ولا کتاب ذکر کړی تفسیر رشد القرآن والا لا اله الا انت سبحانك رب العالمین لك الحمد ولك الملك لا شريك لك تفسیر قرطبی حواله ورکړی دا او چې کله ابراهیم علیه السلام د اور ته غورځېدو ټیم کې ونو حسبنا الله ونعم الوکیل یا حسبي الله ونعم الوکیل دا وظیفه هغه ورد کولو ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام چې بیخي اور ته نږدې غورځول شو جبرئیل امین رب العالمین ته حکم وکړو او عرض وکړو چې الله دا ابراهیم علیه السلام اور ته غورځوي الله تبارک وتعالی ته فرمایل چې لاړ شه که ستا ضرورت وتی ورشه ابراهیم علیه السلام چې کله جبرئیل امین را تفسیر ذخیرة الجنان والا ذکر کړی دی ابراهیم علیه جبرئیل امین وته دغه او وی چې دا خلک به زه ختم کما او تا به زه بچ کما لیکن ابراهیم علیه السلام فرمایل زما په حال باندې هغه الله خبر دی او بیا چې کله اور ته غزار کړی شو یا یو میاشت یا سولیخ ورځې یا تفسیر رشد القرآن ذکر کوي چې اوه ورځې ابراهیم علیه السلام اور کې و ابراهیم جبرئیل امین ولا جنت نه لباس راوړو او خپل باغچه ورته ولګوله او ډېر وخت ښکلی مزدار وخت ابراهیم علیه السلام چې اور کې تېر کړی دی هغه دغه مزدار په ژوند دغه اور والا ژوند دا مزدار تېر کړی ابراهیم علیه السلام